چې په غشي جوړ شي هغه د پاره ملهم وي پټای مټای په ولګوا سورځ کې جوړ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جبه جوړ شي هغه د پاره د پټای نشتا او نو ورته ملهم شي عزیزانو عرض میں داو چې ډېر لوی خیال د دې جبه ساتل پکار دی دغه جبه ده چې دنیا به په دوستم کې او دغه جبه ده چې دنیا به په دشمن هم کې یو بادشاہ خپل وزیر ته وی چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده د ښکار غوښه راوړه خو دا مې واوره چې ښکارو کې په هغې کې چې کومه خوناکه تیکۍ نو هغه وریتکه او مال یې راوړه او وزیر لاړو وزیرم پوی وزیرو دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسه ډب وزیر نه و عقل یې لرلو او ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی جنیجو پیژنئ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی ما ته ویل هوښیار نه دی شریف سړی دی هوښیار نه دی وی شریف سړی دی نو زمونږ غوندې نه و دا هوښیار وزیر قابل او ذی فهم او ذی ہوش وزیر لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار جبه یې وري تکړه او بادشاه ته یې راوړه نو بادشاه ورته ویل چې په ښکار کې خطي کا دا ده اوس ښکار کې خو وزر وي پتون وي سینه وي کلیجی وی زړه وی خوناکی تیکی پکې دغی وزیر ورتل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه خطي کا بله نه وه د دې جبې نه خطي کا بله نه وه وی ښه نو سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابه تیکۍ نو ابه وریته او ماله به یې راوړې وزیر بیا لاړو بیا ښکارو کو بیا ولا جبه وري تکړه ورای وړه بادشاہ ورته ګوري چې اوس ته په سولای خېجو پرون می چې درته ویلو چې خطي کا پکې وري تک او مال راوړه نو دیم جبه راوړه او نن می چې درته ویلو چې خرابتی کا پکې وري تک او مال راوړه نو دیم جبه راوړه وزیر ورته وی بادشاہ قبله عالم د سر سلامتیا غواړم په خدای قسم که خشه ده نو دغه جبه ده او که خراب شه ده نو دغه جبه ده دغه جبه ده چې سړی به جنت لمبوزي او دغه جبه ده چې سړی به جهنم لمبوزي بادشاہ ورته ٹھیک والله العظیم تدنن بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړ ستا دومره لوی عقل نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوه په دې کائنات کې بل څوک په دې کائنات کې لوی پوی خدای دی او دویم نمبر پوی ورپسې جناب محمد رسول الله نو د پیغمبر فهم ته ګوره چې په حدیث کې اول جبه ذکر کوي چې کم یو مسلمان بهتر مسلمان دی نو پیغمبر فرمایل من سلم المسلمون من لسانه
ویده چې بچ پاتې شي خلق ستا د ژبې د ضرب نه او ستا د لاس د ضرب نه. علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته یې لکه څه کوې؟ وی صاحب لرګي کوم، دا وړم بیا خرڅوم. دیو ورته وی چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی، د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي. بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لختې چې بوی. ما سره یو کونټای چا راکړې ده د چندړو کونټای ده، داسې د لاس چې ولا داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی. تاسو خیال راغی؟ نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې. د دیو دغه سړي اشنایي شوه، سړی به تلو دیو سره به یې څه ساعت نیم مجلس وکړو، بیا به یې د چندړو لرګي راوړه او خرڅول. لوی مالدار شو. چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لاړو. چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی، اوس یې کور ماته نه دی معلوم. خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي، نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې، او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده. پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور یو. آواز یې کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته، ښه ده جي دننه راشي. د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو، څنګه یې ښه یې جوړې. دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه، تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو، یو ساعت لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی، دیو ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم، او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی. ویل ښه ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی، خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي، این رستو به لرګي کې کني اوس دې زیر و زبر کو. هغه ورته ویل ته زما دوست یې، اشنا مې، څنګه دې په تبر ووهم؟ هغه ویل که ځان دې روغ پکاري، خو فوراً ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی. دړه کې دا خیال کړی چې زارو ځانه به څه مینتې کې، خو ځان ته خلاص کا.
بس تبره ولا را پریخه ده او په دا سری چواله سری دو منځه شوی دی هغه بیا سر داسې نیولې دی او دته ویل ځه اوس لرګي کوه تلی دی دیو چرته لس شل ورځې سری ټیک شوی دی چې ټیک شوی دی نو د سړي خدا خیال کړی چې عزت اخلاص شوی او غر د خپل شو چې بیا دی ورغلی دی د خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی ولا چې کتلي اوهو جوړ شوې هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو ویل دا خو بالکل ورغی او ټیک شو ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا ویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي ال او مغسې تازه دی بس مغه تبر یې تې اغستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې تې هلته لړه کړی دی چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي دوست خدا معنی چې ایو شاعر وایي چې کومه خوشبوئی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوئی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې شته تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستی وکړي نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجه اوچت دی دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خ مسلمان هغه دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر نه رسی نو الله دې زمونږ ژبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلی دي او پیدا کړی دی الله انسان ابو الجن پلار د پیریانو دغه خالص لمبه د اور نه نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبه د اور نه اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د سلور قسم سیزونو نه کړی دی دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو دی دا د سلور قسم سیزونو نه پیدا دی خاورا اور هوا اندازہ کوای تاسو سلور قسم سیزونو تا عناصر اربعه وای نو سلورم شی عبدی دغه خاورا دا په اوبو باندې الله لمدا کړه او بیا په اور باندې اوچا کړه او په هوا کې اودرول گویا د آدم علیه الصلاۃ والسلام جسد اقدس چې ده هغه د سلورو سیزونو نه پیدا ده خاورا اور
اوبه او هوا. دې څلورو څیزونو ته عناصر اربعه وایي. نو گویا دا جسم عنصری د انسان چې دی د قرآن کریم په تقاضا دا د څلورو څیزونو نه پیدا دی. بیا د دې خمبیر چې و د دغه خاور خمبیر 40 کاله پروتو. اوس د دې 40 کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علیه السلام د خاورې خمبیر 40 کاله پروت. واقعه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه. او د یو سړي دوستو او ډېر جانی دوست دی. په څه خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو